په امن आवाज फाउंडेशन منشیات अस्पताल جګړه پیښور زیر اهتمام 14 اگست یو دستور وشو. د دې دستوري مشر ملما د عوامي نشل پارټي رهنما او سابق ایم پی ثاقب الله خان چمکني وو. هسپتال ته پر رسیدو باندې د هسپتال انتظامی د مشر ملما برپور استقبال وکړو. د هسپتال مشر حاجی ګلنیاز خان ثاقب الله خان چمکني د هسپتال په حال زلو باندې خبر کو. مشر ملما ثاقب الله خان چمکني د مریضانو سره ملو شو او داغه خیرتي دریافت کړو. مشر ملما د هسپتال تعریف وکړو او مریضان سره په خبرو اترو کې وی چې نشه یو لوی لعنت دی او امید سرګن کو چې د علاج نه پس د معاشره کې مثبت کردار ادا کوي. زه دوم ځل چې د فاونډیشن تر اعظم لګیم د امن आवाज دا نه چې ګلنیاز جی زما رور دی ملګری مې دی کلیوال مې دی نو ځکه بلکې زه ډېر فخر محسوس کوم چې دلته راځم. دا درې میاشتې نه دی چې زه لومړي ځل راغلم نو ماته دا پته لګېدلې وه او وخت سره چې هغه کوم افتتاح کېدو چې زموږ په پښتونخوا کې د دې سټنډرډ فاونډیشن د منشیاتو مریضانو لپاره نشته دی. موږ ټول په دې خبرې باندې ډېر خبر یو چې منشیاتو زموږ دومره لویه مسله ده او خاص کر د پښتنو مسله ده چې هر یو کور کې د آیس د چرسو د افینو مریضان دي. د دې نقصانات دومره دي چې دا نقصانات د ټول معاشره ځان سره ګیروي. تاسو وګورئ که نه دلته منشیات چې کوي آیسو په دې باندې واجي خو دا خو پیسه غواړي. دا ماشوم دا هلک دا سړی دا زنانه بدقسمتي سره نن سبا زموږ زنانه په دې لک باندې واورېده. دا زنانه چې کله پیسې ورته نه ملاویږي لومړی خو به لږ ډېر واخلي خو چې کله دا عادت پوخ شي نو کې نو څه به کوي؟ غلا به کوي. لومړی غلا به څه کوي؟ کور نه به کوي. دویمه غلا به مالت نه کوي. دویمه غلا نه ادا کېږي او بیا چې په دې لارې باندې روزي په غلط خلکو باندې وارزي. نو دا داسې یو لعنت زموږ په دې معاشرې کې خور شوی دی چې د دې هر طرف ته غلط اسپیکټس چې دي نیګیټیو پوینټونه ډېر زیات دي او مثبت د دې هیڅ نشته. په دغه ټایم باندې چې داسې فاونډیشنز جوړېږي داسې فاونډیشن جوړېږي او د دې سټنډرډ فاونډیشن جوړېږي نو زه رښتیا درته وایم چې زه فخر کوم په ګلنیاز حاجي صاحب باندې کوم چې د فاونډیشن ټول چې کوم سټاف دی د دې کې چې کوم ډاکټران دي د دې کې چې څومره هر یو کس چې کوم هر قسم سپورټ ورکوي هر قسم سپورټ ورکوي نو زه په هغوی ټولو باندې فخر کوم د هغوی شکریا ادا کوم. او داسې لعنت دی چې دا زموږ د خلکو ډېر بدقسمتي سره ډېر یو غلط سوچ دی چې یاره دا بل سړي سره کېږي ما سره نه کېږي هر چا سره کېږي. نو دا فاونډیشن د ګلنیاز حاجي صاحب د دې ټولو زه ډېره شکریا ادا کوم. الله تعالی د دوی له نور هم ترقي ورکړي. الله تعالی دې وکړي چې دغسې فاونډیشن ضرورت نه پېښېږي. خو بدقسمتۍ دا دی چې نن سبا خو چې څومره دي که نه نو داسې ډېر زیات فاونډیشن پکار دی چې موږ نور هم جوړ کړو. الله تعالی دې موږ ټولو باندې رحم وکړي موږ د شیطان ملګرتیا نه دې خلاص کړي. الله تعالی دې به کوم ماشومان هلکان جینکۍ سړي دا څومره چې کوم په دې منشیاتو خدای دې په دوی باندې رحم وکړي او الله تعالی دې دغسې حاجي صاحب غوندې څومره نور خلک دي هغوی له هم دغه ورکړي توفیق ورکړي چې داسې فاونډیشنز نور هم جوړ کړي او داسې ادارې جوړې کړي. رحمان الرحیم نن 14 اګست ورځ ده او زموږ د پاکستان د خوشحالۍ ورځ ده. زموږ امن آواز سنټر نه څخه متحد یم دلته ناست یم. نن ثاقب خان چمکني صاحب هم رالو او زموږ د هسپتال د امن آواز بیمارانو سره شرکت وکړو او سره ځایي ورکړه او سره څو خوږې خبرې وکړي. د 14 اګست په ورځ باندې موږ خپلو بچو سره خپل فیملي سره یو ښکلی ماحول جوړو. نو دا هم زموږ بچي زموږ مشران دي او دا دلته سنټر کې موږ سره دي. د دوم یو خواهشاتو مخکې کال به دې بار
خپل کور خپل فیملی سره یو ښکلي 14 اګست مناولو. نو موږ دوی سره یو 14 اګست یو خوشحالي ډوله ورکړه. ښه د کور خوشحالي خو موږ نشو ورکولی، خو برحال چې زموږ نه څونه کېده او هغه خوشحالي موږ دوی دپاره یو په هر یو مقدار سره جوړه کړه. نو موږ ناست یو چې دا اواز چې کوم د هسپتال دی د پېښور کې پکې په جګړه کې جوړ دی، امن آواز د عظیم ټاون کې. نو الله تعالی دې معاشرې نه دا ټول دا بیماریانې دا هایس چرس دا ټولې نشې د الله ختمې کړي چې موږ دا سنټر بند کړو. موږ دا ارمان دی دا نه چې مریضان نه زیات شي، خلکل چې اوس مریضان زیات دي زموږ په دې معاشره کې پولیسو اندام کوي، ټول ادارې زموږ لګېږي، خو بیا د دې باوجود هم زموږ دا ماشوم کشران ماشومان دا ټول په دې نالت باندې اخته دي. نو زه خاص دې خلکو له کوم چې دا نالت څوک بناوي چې دې ناوت دا مکمل دا ختم کړي، زموږ د معاشرې نه دا شی ختم شي. او دا سنټر چې کوم دی دلته علاج مو شروع کړی دی، یو ښه طریقې سره هم شروع کړی دی. نو دلته که چا ماشومي یا وروري یا مشر یا کشري داخلول غواړي دلته راوړل غواړي، او موږ امید ساتو زموږ د ډاکټرانو نه زموږ نه چې څومره کېږي چې انشاءالله دا دلته ټیک شي او د معاشرې او د نالت نه د ناسور نه دی ختم شي. او موږ دا زموږ د ټول ټیم ډاکټران دي، سایکولوژ ډاکټران دي، زموږ څخه ټیم دی، ښه اداره ده. او ښه ورته ویلې به دې شو او په حساب د نشو ته ښه نشو ویلی چې دا نشې به د معاشره کې ښه شی نه دی، دا موږ نشو ویلی. خو په دې بس کې دا اداره دا ضرورت دی د وخت مقابله کول دي. ولې چې اسلام آباد ته خلک نظام وړي 2 لکه 1 لاک روپۍ پې ورکوي. نو موږ چې پی کې هم داسې اداره موږ جوړه کړو چې د اسلام آباد ته خلک موږ پېښور ته راولو. خیبر پښتونخوا هم صحت دغه شته دی چې دلته موږ د خپل بچو ښکلي علاج او ماحول سره وکړو. او سپیشلی د ثاقب الله چمکني صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې راغی موږ له خپل قیمتي وخت راکړو په انډیپنډنس ډے باندې. هغوی چونکې د خپل فیملی سره بیزي خپل فیملی ته ټایم ورکولی، خو موږ د حاجي صاحب دا هلې ځلې وي چې د خپل فیملی د ټایم ورکوي. زموږ دا پیشنټ چې کوم دي دا هم زموږ دپاره یو فیملی حصه ده. نو څومره چې زموږ نه کېدلی شي هغومره فیسیلیټیز موږ دوی ته ورکړه. د دې سره سره څومره خوشحاله چې دوی بهر مناو کړلې، نو موږ داسې هېڅ کمی نه ده پرېښې چې که نه دوی دلته باوم دی موږ ته په دې ځای کې دوی په جیل کې دي. نو داسې یو کمی موږ نه ده پرېښې، هر یو سهولت موږ دوی ته ورکړو، که هغه د روټۍ په لحاظ وي، که د هغه د فنکشن په لحاظ وي. داسې خلک پوهوي چې هغه فاینانشلی دومره پوه وي چې 14 اګست په هغوی پېژندو هم نه، خو چې نن والا موږ دلته دومره فیسیلیټیز ورکړه چې هغه خلک د دې نه خبر شو چې 14 اګست هم یو ورځ ده، انډیپنډنس ډے ده، په دې ورځ باندې زموږ پاکستان آزاد شوی دی. نو هغه خلکو ته موږ شعور ورکړو، سهولت هم ورکړو. او دا د حاجي صاحب هلې ځلې دي چې کوم سهولتونه دې پیشنټ ته ورکړه. د یوم ازادۍ مناسبت سره د هسپتال انتظامیه د طرفه د مریضانو لپاره د زورانې اهتمام هم شوی و. نیمت سوهان، چمکني ټي وي، جګړه.